السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اولسم سپرا سورة یونس آیت نمبر دا دیارلسم آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ما ډیرو عزتمند اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته یادهانی درکوو چې دا ډیرې مبارکې ورځې دي د ذوالحجه اولنۍ عشره چې دا نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی ته په دغه ورځو کې نیک اعمال دا د ټولو ورځو نه زیات خوښ دي. نو په دې کې کوشش کوئ چې نیک اعمال پکې زیات وشي، د قرآن پاک تلاوت وشي، پکې ذکر و اذکار وشي، نوافل وشي، فرایض خو به اسیم تاسو کوئ الحمدلله، صدقات پکې وشي، خیر ښېګړه پکې وشي، رشتہ داری پکې وپلل شي او روژې پکې وساتل شي، خصوصا نهم ذوالحجه چې کومه د عرفه روژه ده. بهر حال پکار دی چې مونږه د غوریزي مونږ نه اصل لاړې نشي. الله رب العزت فرمایي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، او په تحقیق سره هلاک کړل مونږه القرون هغه د زمانه خلق من قبلكم چې مخکې تاسو نه وو، لما ظلموا کله چې هغوی ظلم وکړلو. یعنی تاسو نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي، الله تعالی مونږ ته هم فرمایي په دې وخت کې چې تاسو نه مخکې کوم خلق تیر شوي دي، کله چې هغوی ظلم کولو او د مونږ خبره نه منله نو مونږه هلاک کړل هغوی. ظلم نه مراد دی کې شرک د خاص طور باندې د الله او د خپل پیغمبر نه فرمانی ده. او دې نه مخکې فامدې قرآن پاک کې او دین آباد به هم رسی د قومونو چې کومې کیسې بیان شوي دي هغوی کې مختلف ګناهونه وو، لکه شرک پکې وو، ظلم پکې وو، لواطت پکې وو، همدارنګې ډاکې او غلې به کولې، د یو بل حق به خوړلو، د خپل پیغمبر خبره به نه منله. د هغه ګناهونه وو چې په دې ګناهونو وجه باندې هغه خلق الله تباه کړل او دې ته الله رب العزت ظلم ویلی دي. لکه د نوح علیہ السلام قوم، عادیان، سمودیان، د لوط علیہ السلام قوم، دغه شان دي نور. نو الله فرمایي چې کله چې هغوی ظلم شروع کړو نو مونږ به هلاک کړل. یعنی الله ته مهلت ورکړی ده، الله ته بار بار خبره کړې ده د پیغمبر په ذریعه باندې، خو چې نه یې د منلي او د الله عذاب چې لنچ کړی نو الله ور باندې بیا عذابونه رسولی دي. وجاءتهم رسلهم بالبينات، الله فرمایي چې ما دوی ته پیغمبران راواستول په واضحو دلایلو سره، په واضحو نښو سره، په واضحو احکاماتو سره، د سینا چې دا خلق نو خبر نه الله ته پیغمبران هم رستولی دي، الله ته خبره هم کړی دا، بار بار هم کړی دا، نرمه سخته تنبیه وغیره د هر څه شوي دي. هغه نه بعد هم چې دوی ظلم کولو خبره نه منله نو الله به هلاک کړل. نو الله فرمایي چې راغلی وو هغوی ته پیغمبران د هغوی په واضحو نشانو سره وما کانوا لیؤمنو، خو هغوی ایمان را نه وړلو، هغوی توحید قبول نه کړلو، هغوی په شرک خپل ژوند تیر کو. کذالک نجزی القوم المجرمین، الله فرمایي همدارنګې مونږه بدلاویر کوو مجرم قوم ته. اوس په دې آیت کې موږ لپاره څه سبق ده؟
دا یو قصه نه ده چې الله پاک یو خبره وکړه یو قصه وکړه، نه، دا د هدایت کتاب ده. الله پاک موږ ته مخکې قومونو کیسې په دې قرآن پاک کې همدې دپاره کړي دي چې تاسو دې کیسو نه سبق حاصل کو، نصیحت حاصل کو، او هغو خلکو په شان د ژوند اختیار نه کوي چې کوم خلک الله تعالی تباه کړي دي د ظلم د وجې نه، د شرک د وجې نه، د ګناهونو د وجې نه. نو مونږ به خپل ژوند ته اوس ګورو، خپل زندگی ته به ګورو چې مونږ څه کوو. مونږ آیا د الله او د پیغمبر خبره منلی ده؟ آیا مونږ نه خو شرک نه کیږي؟ آیا مونږ نه خو ظلم نه کیږي؟ آیا مونږ نه خو هغه کارونه نه کیږي چې په هغې کارونو باندې الله ناراضه کیږي ډېر، الله ور باندې خفه کیږي ډېر، الله ور باندې په غوسه کیږي، الله غضبناک شي په هغې باندې؟ نو دې د وجې نه په کار د موږ ته چې مونږ هر وخت د الله او د پیغمبر خبرو سره مونږه واسطاوي، د مونږه رابطاوي قرآن پاک سره، د نبی علیه السلام تعلیماتو سره، د صحابه کرامو ژوند سره، داسې د مونږه مشران امامان تیر شوي دي د هغه ژوند سره د مونږه رابطاوي، او خو خلکو سره د مونږ صحبت وي. او هر وخت که مونږه هر څه کوو، که مونږه پیدل روانو، که مونږه ډرایوینګ کوو، که مونږه په کور کې د کچن کار کوو، که مونږه بل څه کوو، چې الله تعالی ذکر د مو په ژبې باندې وي. همدارنګې قرآن پاک ته باقاعده وخت ورکو، په دې باندې ځان پوه کړو، ترجمې سره او تفسیر سره وایي دا قرآن پاک. نبی علیه السلام سیرت پړاو کو په دې باندې چې مونږ نه دا ژوند خراب نشي، مونږ نه دا وخت ضایع نشي، اگر چې مونږ ډېر زیات ګناهګار یو، ډېر زیات خطاکار یو. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شو. ولقد او په تحقیق سره اهلکنا هلاک کړل مونږه القرونا خلق د زمانه من قبلکم چې و تاسو نه مخکې لما ظلموا هر کله چې هغوی ظلم وکړلو وجاءتهم او راغلیو هغوی ته رسلهم پیغمبران د هغوی بالبینات په واضحو نشانو سره وما كانوا انو اغوی لیؤمنو چې ایمان راوړی وي کذالک همدارنګې نجزي القوم المجرمین مونږ به دلا ورکوو مجرم قوم ته. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پویا، الله تعالی د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.